چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې ده دا به ټول بار راوځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې زمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نیسي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي
د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو کا نظر اوس غلا وای نو الال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکار نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده. نو مون خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ور د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ور غلا او ډاکا مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ور. نو حلال خواره هغه خلق هم نه په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام کار. زدا تپوس کولې شم چې لکه استاد کوره وظیفه رااله دا د پس غټلې دا د کم ځای نه راوړي استاد کوره ترکاری رااله دا د کم ځای نه پخ کړي زدا تپوس کولې. نو عرض مې دا عزیزانو چې مونږ په د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار راغورځي نو زمون په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي. بل ډله برا پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخکړی به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله داسو و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کوي. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کوله. نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوای په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ و بدا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول، په دې خوله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي.
بل به کوه په دې خله کنستو، دو به په جنگول، دو به په جنگ کړه، دو به تماشا کوله. نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی. هلکه څه چل دی؟ انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبې لیکلې. مال جلوس چاته وباسئ؟ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه ته ډېره تنګه شوه، نو هر وخت به ورته فټېمون حالت، فټېمون حالت، فټېمون حالت. آخر کې ورته ویل په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټ ټیمو نه حالت بجای نه شرمېږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستلي او دا سنبه هم داسې چس ناري کی اوم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کړي. وایه لګیا اوسه چاته وایې؟ دا د بجای رونه که ووایه ورته سو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي، سو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلق بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لږه خولم لري، جبم لري، شورم اچولی شي. نو چې د ما جومات سره دا حال دی، نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو. لوڼې به راټینګې نه کوي، لوڼې دا زړې ښځې دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه
طلاق مې کړې دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بې چیني الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک اوبه وړي د کمیټه ایس ډي او ورته ناراضي اورسیر ورته ناراضي ملک اوبه وړي دا نن درې څلور جمعې وشوې دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نه و چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته د ده کار نه و ایس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون میں یو انجینئر ته ټلیفون وکړم مالا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلې جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې ښې دي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکی ته ووایه که د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي 2000 او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیسټم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سیسټم د رئیس دی د ملک بیړه تباه هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی دا کونسلر پر کټی دی زمونږ د باغوانانو ډیری اپریټران چې دي دوه ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباه او برباد شه تا چرې اچانک چې کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه
په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلی دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلی ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلی بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکي او ورشي کمیټۍ ته او دا غټ غټ راوباسئ راوی باسئ او د سرمنې خمچین در سرئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ودرېږه دا غوږونه پې دومره دومره وپړسئ چې ته دې دپاره چې ته به ناست دې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک کی هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشي که د چا اودس نه نه شرمېدلی ملک ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدای مواد دا علاقې ویاڼی دا ډکي اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویاڼی دغه کړي ورشي هسې داسې بیلچه کې یې راولي او په دې غاړه یې کېږي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږي چې وچي بیا ویاڼی ته ورغړي بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستی کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافي مودې نه را روان دی سهار رانه یو سړي تپوس کړی چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې ده په عربي کې جزا ته وایي دغه ورځې ته
यौमुद्दीन वलवाई ज़का चे दा ورځ د जजा दा ار सड़ी तब په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وایي عزیزانو بل خبره باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چکم شروع کیږي نو پای تخت چکم دے هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وی چې حساب به کله شروع کیږي پدے انتظار کے بل لکھنا کالتیش او دا خلق چے دے داب پا ولاڑے ولاڑے بالکل ہلاک شي تقاضا بداو کی چی یا اللہ حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي الله دې امان را دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیہ السلام ته به ورشي ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې راشه زمونږ شپارس وکړه او الله ته ووایه چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړو الله را تویلی چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته باندې نږدې کې او زه نږدې شو نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي او د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي نن ستا په ملک
لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي، لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي، او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پې بخي. لکها مسلمانانو دا عقیده ده. بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کولی نو دا پیر کولی شي. په دې قهر دنیا گرفتار ده. یو عجیبه درته وایم، د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډي نامای په د عرس کی چې دا د زیارت عرس ته، نو درې ورځې په هغه زیارت باندې ډمې ګډي. نامای په د عرس کی او درې ورځې ډمان او قوالیان ناشتي په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی. دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناشتي او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناشتي، نو ار یو ورځي پیر ته سجده وکي او هغه پیسې ورکي او بیا چې کوم دی اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم، زار کار ما په خپله لیدلی. که د سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکئ چې سیکان په ګوردواره کې څه کوي، نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی، ما ته معلوم دي چې هلته څه کوي. که د هندوانو د مندر تپوس ما نه وکئ نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی، ما ته پته ده. که د انګریزانو د ګلجې تپوس را نه وکئ نو ما د انګریزانو تقریرونه په ګلجو کې اورېدلي دي، ما ته پته. د دغه پیرانو مجلسونو ته زه تلی زه پکې ناست یم او دا منظرونه ما په سترګو لیدلي دي. اندازه وکئ چې دوپړای او باجې پیغمبر دې ته مزامیر و شیطان ویلی دي. دا د شیطان سرود دی. او یو قبر ته ته ولی او بزرگ وی او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړای او باجې پیغه او دا قوم زرګونه ورته ناست، زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزي بوتل. غریبان په دې رنګ کې خزي چې دی لچرتوب ته بوزي. د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پته. نن راته سهار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلیږي او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربندې خزي چلی. نو ماوي چې زه څه وکړم؟ ما زه څه وکړم؟ دا زما کار دی.
زه خو به تقریر کې وایم د مور مړو پلار مړو ته بیا زما تقریر که د سی ای ډي په ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپي لاړه شي نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فوراً پې باندې ایکشن والي او په خپله د یو عوامي سړي په شکل کې سینما ته لاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فوراً هغه سینما سیل کی سیل نه بلډوزر ورته راولي او پیاواری کی که دا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وی او په دې ملک چرته د انسانیت حکومت وی نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټۍ سره ملګري یې او د پیپل پارټۍ حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ورسره ځکه ملګري وجه درته وایم ما په بجلیګر کې د جمعې مونځ کول هغه افسرانو وی چې دلته مونږ دا مونځ بندو دا سرکاري ځای دی او د بار خلق دې ځای ته راځي مال مونځ به څنګه بند دی بجلیګر خلکو ته مې وی چې څنګه چل کوي ویلې ځان پې وجنو لکه استاسو ته جماعت کې زه وایم چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان پې وجنئ پې ها نه ټول وایي اوس هم د دې گیټ نه بار وباسه او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغې سره کوته کې وي که ستاسو لارې معلومې شوې چې په کومه لاره منډې کړې نو زما په دا مخ تو کوي ما ستاسو په هر رنګ تماشې کړي دي په هر رنګ دغسې یو ځل راته په جلوس کې ووې ویل مولانا صاحب ورځو په دې ګورنمنټ هاوس ماله لکه ساړه خورئ ویلې نه خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکې ولیدې ما تا ملګرو ووي چې ټینګېږه مه دې پولیس سره ډېر لږ رستو وګوره چې رستو مې کته یې څوک هم نو هسې هم تاسو دا شیخان میخان وي تاسو به دا خپلې منډې په دغه کوڅه وګورئ لارې به درنه غلطي ما په هر رنګ په دې قوم تجربه کړې په هر رنګ نو ما ته وی چې نه څنګه به بندوي رانه ما هغه جرنیل ته ویلې چې نه به بندوي ویل نه بندوي مال نه ویل سبا به زه راځم سبا لراله د بجلیګر څلور نیم سوه کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخته وه په لاس کې او په وردی کې لخت ایسے اخوزولا ویلے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں او بار فوجی غارت ادرو لے وہ ټول خلکو دے فوجی غارت توکت ټول دے فوج رے چې ندی کې د پکار زی आवाज ولار پاتې شو جرنیل مال لخت او فضل مولانا صاحب ابھی التزر عالم ماغی سر ادرے مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے تاسو خیال راکې نو خبره دا ده چې مونږ هم د دې قوم ملیان یو زه وایم که دا ښځه تاسو منتخب کړې ده او مشره کړې ده پوه شوې مونږ هم که نور څه نه تعویز ماویز له او دم ممله ورمرګري چې ډېره ښه ده چې دې قوم منلې ده بلا توره ورپسې که جوماتونو کې اوبه نه وي او که بجلي بند دي او که بمبے ماتی ډیره خدا خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار هیله خوند کړي
خوند یو را منډې وي جی چیک سره ډېر شکر تاک وی اشنا له پند ورکا چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمیږي مات شي تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کوم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي رنگ به درته خیر زه خو اوس عمرم تیر دی مړ به یم یا به ژوندی ما خو درته به یې وښیم او د قبر نه به آواز نشم کولی چې مزه یې وه بیا دا هم درته وایم چې دا مه وایئ چې مونږ خو پلانې غلط کار نه دی کړی د الله قهر او عذاب چې راشي په دې بالا ماڼۍ چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جماعت ته ما وړه دا आवाज کوي جماعت د ټولو نه مخکې ورانه د موسی علیہ السلام په قوم چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي ویلی دوی دی غلط تکتاو منې کولې نه دوی ورته کته نو چې عذاب راشي مولا او سپینګیره او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس نو دا د اخر زمانه سیلاب او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې به اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازی او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار میں په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرې مده طوفان پراغه ټول قوم می تباہ شو نظام شرمندایم خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې ده هغه به انکار دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش اغبم انکارو موسیٰ علیہ السلام دے ټولو پیغمبرانو باندې بدا قوم ګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکارو کی دا الله د مخې دتلو اخیری کې بدا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړه مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې دی او د قیامت په ورځ به روبا سم او خدای ته به پیش
چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوسې درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداویم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې دا او زه به جنت ته لېږم تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیا نه بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراز نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل دا د چې د نن نه وته نو د عین اعلان دی اخپداسي میټاو کړه نو چې عین لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې د نن نه وته بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما سدي لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دي لیکلي وی بادشاہ سلامت د سرامن غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګور نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړ نو د زاعنه زاء جوړ کړ زاعنه زاء چې بادشاہ وکړه نو هغه عین نو حمزه نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصات لکه خوند کو عامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام تاسو خیال را عقل دې حد ته رسیدلی عین بو لاندې خپه اوله زاع معنا ضایع کېدل فضول کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مې ولا چارو مې چې مې ولا راوړو نو څه چل دی لکه چې دا تحفه مې راوړې ورکه یې لکه 15,000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15,000 روپے په یو مئی ورکه ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مئی راوړو ته 15,000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کیدا میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه وکړې مېګرنا چې دا مې نر دې کا خزر کدو ویلې چې نر دې نو مونږ وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15,000 روپے واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15,000 روپے واپس بس په دې چل به ته روپے واپس وای بادشاہ ول ډېر خلک چا سړی را واپس کو هغه ورته چې لکه دا ستا مایا نرو که خزه وه ویجی دا زما مایا چې دا نه نرو نه خزه وه دا نر خزه وه بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوای ورکوي ویل 15,000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دی حد ته رسیدلی کما اوس په ایمان وای
په ایمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروزه یو څوک درنه تپوسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یاره کدا تاسو له ګرځیم زد به د سړی زوی قدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تپوس چاو کو چې دا د ماسپخین خو اسی سلور رکعات فرض دي دا د جمعې دوه ولی د جمعې دوه ولی کدا تپوس درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عربو عقل دی حد ته رسیدلی او سره د دومره اوچته عقله او د دومره اوچته فهمه او د دومره اوچته کماله قرآن ورته اعلان وکړو قرآن اعلان وکړو چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله که تاسو په شک کې یئ چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانوي چې دا د خدای کلام نه دی که په دې شک کې یئ نو فاتوا بسورة من مثله یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پرشتیا انا اعطیناک الکوثر دا په ټول قران کې وړو کې صورت د دې عمر یو وړو کې صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ او دا قران چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او یې منلا چې د دې کلام جواب نشته نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو د دومره عقل سره هغوی بیا اسلام راوړو نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیټ هغسې محفوظ دی چې څنګه نازل شوی او څنګه ویلی شوی دی دا د دومره اوچت عقل برکت ته به څه یې ستا عقل بسې بیا په پاکستان کې عقل لټې پاکستان قوم کې که عقل وی د دې قوم وګوره هره فیصله غلط هر انتخاب غلط دی ہر تجویز غلط ہے دس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې ښځه چې دا د ملک وزیر بادشاه او مشره وزیره جوړېدی شي هلک عاصم شوې ده مونږ منلې ده فتوی څه کوئ په غبرګو سترګو ړانده شئ د فتوو ضرورت څه دی یو ښځه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه وه ښځه ورته ویل بې پوزې له یې ورکړې ویل خورې دا بونجی چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزې چې نو مونږ دا بونجی په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهېږه او قوم پوهېږه او فیصلې پوهېږه زموږ څه کار دی ورته فتوی چې ملا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولې ورکوي هغه د یو مستقل دنیا پیر دی خلک یې لاسونه څپوي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي ته ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي به ښه او که ورته وایه چې پلاني ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه سبحان الله دا هغه د مشرک او د پلیتې زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي او کوي پیر صاحب دا کار وکړه پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچوي
ټول شپه پوسکایا چې دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قران کا په دی او خرم اندام سړی چې داسې پروتي یو لاس دی خوای یو دی خوای یو په دی خوای یو دی خوای ملای پزمکه نو اندام خو پروتي کړ دا به ضمیر اخوت قران درته وان چې زما پیر بیگا اندام تاسو خیال راغی نو عرض میں داول چې چرته دا قومي یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن و حدیث نوی دا ثابته دا چې خزه سربرای مملکت جوړې دیش قرآن و حدیث نه ثابته ہے پغبر ګوړان د شي قرآن کی کم ځای کی قرآن کی کم ځای دی دا موږ سب خرچلولی دی موږ قرآن نه دی ویلی یو کار دی شوی دی نو هر سړی خپل نمبر دی هغه بیانونه به ورکوي چې زمام نمبر جوړ شي ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه او بس غلی کښېنئ د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلک په زلزلو په جازونو غرزیدو تباه کولی شي او خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به مرانیسي او رانیولي یې انشاءالله خلاصېږي به نه او نه به تختیدی شي خو غلی کښېنئ پاره که ملا دی ځان له په قهر اخته دی که پیر دی ځان له په قهر اخته دی بھئی د خدای خاطر وکړئ د رسول خاطر وکړئ لږ سړیتوب خو زده کوئ خیر دا ملک دی اخبار دی سبا که ما پورې دا لکۍ چا راوتړلم اخبار کې به یې ورکړي زه دې وام ټوپونه بیا کړي خبر به هم نه خیر دې ملک کې څه ګرفت پکار دا دی چې کم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکوونکي دستخط ورسره وي خیر ستا انفارمیشن محکمه څه دپاره سینسر خو کوي چې د حکومت خلاف کم شی پکې راځي نو هغه سینسر کیږي او دې دپاره سینسر نشته چې هلکه دا بیان چا ورکړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی نو عرض مې دا و عزیزان چې اوس مونږ د کمې زمانې خبرې کوو لګیا یو 1600 کاله رستو تلي اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندے قانون پہ یو ملک کی پروت ہوئی او داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندھی کی گی اگا ملک دلانت قابل دے کر دے واخر دعوانا